سر د ایران او د اسرائیل او امریکې خو هم جنگ روان دی، خو پاکستان او د افغانستان هم کلیش روان دی. په دې پاکستان او افغانستان په دې کلیش باندې ډیرو خلکو توجه خو شته نه، خو څه وشو اوسه پورې هماغه شانې حملې روانې دي پاکستان لخوا، هماغه شانې حملې د هغوی لخوا هم روانې دي. اوسه پورې پاک افغان جنگ کې څه وشو؟ جی بالکل مغه صورتحال روان دی. د څو ورځو نه موږ ګورو دې نه مخکې چې کله دا جنګ د پاکستان او د افغانستان شروع شوی نو تاسو ته به یاد وي چې ایران پیشکش کړی د ایران وزیر خارجه عباس عراقچي د افغانستان او د پاکستان د کوم وزیر خارجه د یوې خبرې سره شوې پیشکش کړی چې موږ پکې پالیسي کولی شو. نو اوس خو په خپله ایران په جنګ سکیل دی، په جنګ په هغه باندې مسلط شوی دی. نو هغه طرف نه موږ ته څه نه ښکاري. سعودي عرب په خپله په دې معاملاتو کې ګیر دی، او بیا یو چې د چا په ډېر کردار و، او بیا قطر د چا په ډېر کردار و په دې ټولو معاملاتو کې. دا ټول په خپلو ظاهره خبره ده چې امریکایي اډې هلته هېڅ کېږي د ایران طرف نه، او سفارتخانې چې کوم دي هغه هېڅ کېږي. اوس ریسنټلی چې کوم یو ډیولپمنټ مخې ته راغلی دی دا دی چې د ترکیې وزیر صدر چې کوم دی هغه طیب اردوان هغه وزیر اعظم شهباز شریف سره خبرې کړې شوې دي. هغه پکې یو ځل بیا پیشکش کړی دی چې ترکیې دې ته تیار دی چې تاسو دواړه په مذاکراتو میز باندې کښېنئ. او بیا د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم د افغانستان د وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند سره خبرې شوې دي، بیا وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره خبرې شوې دي. نو د ملیشیا هم پکې یو کردار جوړېدی شي. چین خاموش کردار پکې ادا کوي. اطلاعات داسې دي چې هغه طرف نه هم داسې کوششونه د چین چې کوم سفیر د کابل کې جناب دی هغه د افغانو کام سره په رابطه کې دلته په پاکستان کې چې کوم چیني سفارتخانه ده هغه د پاکستان حکام سره خبرې کوي. او په دې کې د روس طرف نه هم کوششونه چې کوم د هغې اطلاعات هم راځي. خو اوس پورې موږ دا ګورو چې سرحدي چې کوم مقامات دي هغه هم هېڅ کېږي. هغې باندې د سړکونو سلسله هم په هغې کې درنه او سپکه استعمالېږي. او د پاکستان ایر سټرایک هم روان دي، فضایي کارروایانې په کابل کابل کې یا پکتیکا او بیا په جلال آباد د ننګرهار کې دا سلسله موږ ګورو انټي ایرکرافټ ګنز چې کوم دي هلته هغه طرف نه هم استعمالېږي. نو یو عجیبه غوندې ماحول جوړ شوی دی په د افغانستان په ښارونو کې، بیا مشرقي صوبې چې کومې دي، او بیا د پاکستان د پولې سره یعنې تاسو باجوړ محمد خیبر او هلته کورم او وزیرستان تاسو پورې مختلف سیکټرز دي، بلوچستان کې له سیف الله سیکټر او بیا هلته بادیني او کوم چمن ایریا ده. نو ظاهره خبره ده چې ټینشن کې تاسو په پته ده 130 نه زیات سکولونه په دې ټول سرحدي مقاماتو کې بند، سرحدي مقامات سره نږدې چې کوم بازارونه دي بند دي، کاروباري تجارتیان یې معطلې دي. او پاکستان طرف نه یو واقع هغه شوی دی چې دا اپریشن په طرف هغې پورې روان دي څو پورې موږ خپل ټارګېټ نه یو اچیو کړی. صحیح ده. د پاکستان څه ټارګېټ دی؟ دوی خو باګرام ایربیس باندې هم بمبار وکړو، داسې ویل کېږي چې څومره د افغانستان د اسلحې ډیپو دي ځای په ځای باندې هغه ټارګېټ شوي دي. خو کوم داسې ټارګېټ پاکستان ځان ته ایښودی دي چې هغه خامخا په هر حالت کې چې حاصلول غواړي؟ ګوره د پاکستان خو یو چې کوم موقف دی دا دی چې پاکستاني ملیټنټ ګروپس او د هغې مشران په افغانستان کې موجود دي. د دې ټریننګ کیمپس چې د دې برتیانې هلته کېږي، د دې برتي مراکز دي، د دې ټول پلانینګ وایي هلته کوي. او بیا اوس چې کومې تر سرحدي چوکیانې پاکستان په قبضه کې اخیستي دي یا تباه کړي دي، هغه پاکستان وایي چې موږ هغه ځایونه په نښه کوو چې کوم د پاکستان خلاف استعمالېږي، یا ملیټري انسټالیشن دي، یا د دې چې کوم عسکري هیډ کوارټرز دي یا پولیس هیډ کوارټرز دي، هغه په نښه کېږي. هغه حوالې سره دي ویلي پاکستان طرف نه ویل کېږي دا چې دا سهولتکاري کوي د پاکستاني ملیټنټ ګروپس. او بیا چې کوم د اسلحې ډیپوګان تباه شوي دي یا وایي چې پاکستان ایربیس کې موږ د اسلحې حمله کړې ده، نو په هغې کې هم ویل کېږي دا چې دا هغه وسله ده، دا هغه د وسلې ډیپوګان دي چې کومه وسله PTC ته ورکړې کېږي، ګلبهادر ګروپ ته ورکړې کېږي، هغې ته ورکړې کېږي، او دا وسله بیا په پاکستان کې استعمالېږي. نو دا هغه وسله ده تاسو پر $7 ملین د هغې مالیت چې امریکې به استعمالوله. 20 کاله امریکا په افغانستان کې موجوده پاتې شوې ده، او بیا د 20 کاله چې دوی د طالبان دي امریکې خلاف جنګېدلي، نو په هغې کې ظاهره خبره ده پاکستاني چې کوم ملیټنټس هغه هم دوی سره په اوږه اوږه جنګېدلي، نو دوی یو بل سره تعلق هم نه خرابوي. او بیا اوس د ټارګېټ خبره چې دا اوسه پورې کوم ته ونه رسېدل چې غږ کمانډر یا په نښه شوي به ده چې اطلاعات داسې هم راځي چې کوم دا ملیټنټس دي دا خپل پر ځایونه بدلوي هم
ټکانې بدلوي یو ځای نه بل ځای ته سفر هم کوي په داسې بحري ماحول کې چې پاکستاني جیټ الوتکې چې کوم دي په فضا کې وي او هلیکاپټر په فضا کې وي او د پاکستاني ډرون مسلسل په فضا کې وي نو ظاهره خبره ده چې هم پته ده چې اني ټایم څه غټه کاروي کېدای شي نو یو پریشر ډیولپ کوي پاکستان په افغانستان باندې او پریشر ډېر حد پورې ډیولپ شوی هم دی چې افغانستان کې هم داسې خلک چې هغه نه غواړي چې بس دا معاملات نور همداسې روان خلک داسې دي چې هغه جنګ نه هم تنګي په دې کې د خلکو کاروبار هم متاثر شوی دی که تاسو وګورئ څلور نیم میاشتې نه زیاتې وشي د پاکستان او د افغانستان سرحد باندې تجارت بند دی او بیا چې کوم صورتحال دی پای کې پاکستان طرف ته هم او افغانستان طرف ته هم کوم سرحدي مقامات دي چې کوم د هغه قبایلي سیمې یا هغه قبایل چې د ټولې اخوا او دېخوا آباد دي هغوی ته ډېر زیات مشکل صورتحال دی موږ دلته په قطارونو کې ناست یو موږ هغه د مشکلاتو احساس نشو کولی چې کوم خلکو باندې هلته تېرېږي او د شپې چې کومې نو شپې ډېره زیاته جرئي ډېرو خلکو نقل مکاني هم کړې ده محفوظ مقامات کې هم ځان ایستلی خو اوس هم داسې خلک شته دي چې هلته په خپل علاقو کې ګیر دي سره د مال سره د څاروو نو داسې واقعات هم شوي دي لکه په مومندو کې باجوړ کې په خیبر لنډي کوتل سیمه کې چې مال ټرانسپورټ راځي او هغه عام سیویلین چې کوم دي په لټه کېږي پای کې ځان کېږي په مومندو کې یو کس شهید شوی هم د اووه کسان په کې ځان شوي دي نو دا پېښې چې کومې ظاهره خبره چې یو تشویشناک صورتحال دی نو فلحال پته نه لګي چې دا صورتحال په تر کومه روان دی صحیح ده سر څنګه تاسو وی چې پته نه لګي څو پورې به روان وي خو اوسه پورې پاکستان څومره ایئر سټرایکس کړي دي په هغې کې اکثر خبرونه دا راځي چې اسلحې چې څومره سنټر دي هغه یې تباه کړي دي خو لیډرشپ چې کوم د هغې په حوالې سره لږ احتیاط کوي اوسه پورې لیډرشپ څه کوم د خبرونه لامل چې هغه په نښه شو نو که فرض که دا معامله دغه شانې ورانه روانې وي نو را روان وخت کې لیډرشپ هم ټارګېټ کېدی شي دا خطره شته ګوره د چې کوم د پاکستاني ملیټنټ ګروپ چې د هغې لیډرشپ کو پراخه کېدلی شي خو د ریسنټ چې کوم د عسکري حکام بریفینګ چې کومې خبرې شوې دي د اسحاق یو بیان و هغې مطابق چې زموږ د افغانستان د طالبانو سره هېڅ کار نشته زموږ د افغانستان د خلکو سره هېڅ کار نشته زموږ ټارګېټ خپل چې کوم هغه دي چې موږ باندې څوک حمله کوي موږ په هغې باندې حمله کوو او ظاهره خبره ده د وسلې ډیګوان او هغه خلک چې کوم د مطلب لیډرشپ دی د ملیټنټ ګروپ څو زما خیال نه کېږي چې افغان طالبان چې کوم سینیر لیډرشپ دی هغه به په لټه کېږي په دا د پاکستان په مفاد دا خبره د پاکستان په واضح کلیر ویلي دي چې که فرض که رژیم چینج وي په افغانستان کې د حکومت تبدیلي وي نو دا به د افغان عوام په لاس وي دا دې کې زموږ هېڅ کار نشته صحیح ده سر د باګرام د ایربیس باندې خبرې را روانې دي امریکې سیټلایټ پکچرز هم جاري کړي دي چې هټ شوی دی نو د باګرام ایربیس د امریکې ډېر غټ په هغې کې انټرست دی غواړي چې دا حاصل کې واپس راشي نو دې معامله باندې لږ خبرې را سره وکړئ دا لږ سنسیټیو نه ده ګوره باګرام ایربیس اوس هم د افغان طالبانو لپاره هم او بیا چې امریکا سره موجوده وه دلته په افغانستان کې هغې لپاره هم ټولو نه غټ او مهم چې کوم ایربیس دی هغه باګرام ایربیس دی نو باګرام ایربیس یو خپل اهمیت ځکه لري چې دا امریکي موجوده ډونالډ په انتخابي مهم کې بار دا خبره کوله چې باګرام ایربیس موږ ته نو پرېښود پکار جو بایډن انتظامیه باندې هغه تنقید کولو چې امریکې فوج چې کله انتخاب وکړه نو موږ د کم از کم باګرام ایربیس نو پرېښود پکار او په دې کې بیا دې دا خبره هم کړې وه چې دلته نه تقریبا یو نیمه ډېره فاصله ده هغه ځای ته کوم ځای کې د چین جوهري چې کوم تنظیمات دي یا چې کوم انسټالیشن دي هغه موجود دي نو اهمیت یې ډېر زیات دی د باګرام ایربیس خو خبرونه خو شروع کې دا راغلي چې باګرام ایربیس مکمل تباه کړو رنوې تباه کړه داسې صورتحال نو صرف هغه ځایونه چې کوم ځای کې خیال دا و چې وسلې ډیپو موجود دي نو هغه یې ورته هټ کړي دي هغې باقاعده ثبوتونه هم مخې ته راغلي دي باقاعده د افغان طالبانو هم د هغې اعتراف کړی دی او پاکستان هم خپله تصدیق کړی دی چې واقعي موږ باګرام ایربیس په نښه کړی دی نو دا صورتحال چې کوم ظاهره خبره د افغان طالبانو ته اوس پکار دي چې په دې ټولو خبرو باندې سوچ وکړي چې چېرې پاکستان غوندې ملک سره د کوم وجوهات په بنیاد باندې زموږ تعلقات خراب شو دا هغه وجوهات هم تلاش کړي او د پاکستان چې کوم جایز مطالبات دي تحفظات دي هغه هم مطلب چې اډرس شي او خبرې اترو باندې معاملات حل شي خبرو اترې مخکې شوي دي په دوحه کې استنبول کې او په ریاض کې او په هغې کې دو طرفه چې کوم سخت شرایط دي ظاهره خبره سخت شرایطو نه خو بیا معاملات خرابېږي دا خو هغه ګیو اینډ ټیک والا خبره څه مطالباتو نه بردار کول غواړي او څه نه به څه به منل غواړي د بل فریق باندې
نو انا به دا مسلې حل کېږي. صحیح ده. داسې ویل کېږي سر چې انټر افغانستان په مغربي سایډ باندې افغانستان نیشنل ريزسټنټ فرنټ چې کوم د هغې کاروانې شروع کړي دي، داسې ډېرې علاقې دي چې هغه د امارت اسلامي د کنټرول نه بهر شوي دي. آیا دې خبرونو کې صداقت شته دی؟ ګوره جنګ دی او په جنګ کې پروپاګانډا هم کېږي او داسې خبرونه به هم راځي. دومره توان نه لري، دومره زور پکې نشته په NRF کې په دا قسم وکړي. د افغان طالبانو د متبادل داسې یو نظام نشته، یو سیاسي ګوند نشته، یو ګروپ داسې نشته او داعش خراسان چې حملې کړي دي د هغې موافقي شته او په ذات خود هغه میلیټنټ ګروپس د افغان طالبانو لپاره خود خطره ده چې د افغان طالبانو په خلاف نه جنګېږي، خو د هغې د وجې نه افغان طالبانو ته ډېر زیات لکه مطلب دا چې چلنج دی او په دې کې هغه صرف د پاکستاني کوم مطلوب ګروپس چې هغه لري، چین ته مطلوب ګروپس دي، تاجکستان ته دي، ایران ته دي، په دې کې القاعده خبره کېږي، په دې کې د داعش خراسان خبره کېږي. نو زه نه ګڼم چې یو ګروپ دی چې NRF په نوم دی، د هغې لیډرشپ په افغانستان کې موجود نه دی، د هغې طرف نه هم خبرونه راځي چې موږ داسې کار وکړه، په دې کې مې دوه مړه کړل، په دې کې پنځه مړه کړل. زما په خیال په دې کې پروپاګانډا زیاته ده او په دې کې داسې قسمه د حقیقت نشته. صحیح ده. د واخان کوریډور د بفر زون جوړولو خبرې روانې دي چې دا بفر زون شي پاکستان ته په څه طریقې سره حواله شي. دا خبرې څومره مدللې دي؟ دې کې څه حقیقت شته؟ ګوره واخان کوریډور خپل یو اهمیت لري. بدخشان او د چترال سره چې کوم سرحد دی او بیا په تاسو په د چینجیانګ صوبه ده او چینجیانګ په چین کې هغه صوبه ده چې چین ډېر زیات د بایک حوالې سره کنسرنز لري. چین نه غواړي چې موږ د واخان کوریډور د هغه سره پوله وکړو د افغانستان سره، په ده چې دا توپلو چې 6 میاشتې نه زیات به دلته واوړئ. بیا افغانستان خواهش لري چې د چین سره دا لاره پوله وکړي، خو چین ظاهره خبره چې ماشوم نه دی. نو ما ته نه ښکاري چې دا په پاکستان نه غواړي، دا ګام به ځکه نه اخیستل غواړي چې پاکستان همیشه دا ویلي چې موږ بین الاقوامي قوانین احترام کړی دی او بیا هلته دومره زیاته مسله چې دوی ته فایده هم نه ورکړي او دوی ته که داسې څه اګو شي یا په دې باندې قبضه شي یا دې باندې اګو شي، د هغې په تاجکستان سره د پاکستان سرحد څه ولګي، خو پاکستان ته به زه وایم چې ډېرې زیاتې مسلې یو چین به هم دا نه غواړي چې زموږ د سرحد بالکل د افغانستان نه کټ شي. صحیح ده. سر د تجارت په حواله سره ووایي دې طرف نه هم مصنوعات نه ځي، هغه د افغانستان کې ډېر شدید وایي چې کمې راغلی دی، ګراني راغلی ده، څومره نقصان شوی دی د جنګ له وجې چې دا لارې بندې دي له وجې؟ ګوره یو پریشر خو هغه چې د پاکستان طرف نه چې کوم اپریشن روان دي هغه په شکل کې دی، بل پریشر د افغان ولس طرف نه هم دی، په دې چلته ګراني زیاته شوې ده. هلته مختلف هغه شیزونه چې د پاکستان نه متلل د هغې اوس نشواله دی، کمي ده. نو ظاهره خبره ده چې خلکو ته په تکلیف او یا افغان تجار او یا پاکستاني تجار چې د چا کاروبار د تجارت سره وابسته و، د چا روزګار وابسته و، نو ظاهره خبره ده نقصان خو دی، دوطرفه نقصان دی. پاکستان دوی خو افغانستان ته ډېر زیات نقصان دی. موږ ته بیا وګورو نو چین هم په دې معامله باندې نظر دی. چین په ټیکټو کې د افغانستان د شمولیت ذکر کوي. نو افغانستان یو مارکیټ نه دی، افغانستان خو یو پټه لار هم ده. نو پکار دی چې دا چې کوم د ریجن ملکونه دي هغه هم په دې کې کردار ولوبوي او دوی د یو بل د مواقعو نه استفاده وکړي په ځای د دې چې دوی مطلب وجنګېږي، یو بل خلاف یو بل ته نقصان ورسوي، مطلب ځان ته هم نقصان ورسوي، بل ته هم نقصان ورسوي. دا معامله بالا کېږي چې اقوام متحدین مو چېرته په غټه سینه باندې کولو ذهن څخه خبرو اتره باندې دا مسله حل شي. صحیح ده. سر تاسو څنګه ذکر وکړو چین او ترکي ملیشیا لخوا چې د واپس شوي دي چې راځئ کښېنئ خبرې وکړئ، آیا خبرو ته به کښېني؟ مخکې خوا هم ناستې څه ګټه یې نه ده راوړې، دا ځل څه ګټه به راوړي، څه فایده به وشي؟ ګوره اوس افغانستان نه چې کوم بیانونه روان دي هغه هم دا خبره بار بار کېږي چې موږ مذاکراتو ته تیار یو. پکار دی چې اقوام متحدین سره کار وکړو. بله تلفون چې کله خبرې شوې ملیشیا وزیر اعظم سره شوې دي، هغې کې هم دا خبره شوې ده چې پکار ده یو په تشویش ځای شوی دی په دې ټول صورتحال باندې او بیا اقوام متحدین ته که هغه تیار وي نو پکار ده چې هغه وګوري. د ګوره دا په کوم ملک کې داسې وي، په کوم ځای کې داسې وي چې مطلب دا چې اوس دا پاکستان چې یو موقف دی هغه به داسې وګڼو چې ناجایزه دی یا پیسې لکه بې بنیاده دی. نو بیا د ایران ولې تحفظات دي، د تاجکستان ولې دي، د چین ولې دي، د روس طرف نه دا خبره ولې کېږي چې 23,000 دهشتګرد په افغانستان کې غیر ملکیان موجود دي، 20,000 ګروپونه موجود دي.
نو دا ټول هغه شیزونه دي چې افغانستان که ترقي کول غواړي، د افغانستان طالبان که خپل استحکام غواړي او خپل حکومت ته دوام ورکول غواړي، نو بیا پکار دی چې کم از کم ګاونډي هېوادونه چې کوم دي د هغې ته اطمینان ورکړي، د هغې تحفظات ختم کړي. او څو پورې چې د خبرو اترو تعلق دی رابطې خوشته دي، خو صورتحال اوس هم دا دی چې د دنیا اوس توجه هم هغه ته د ایران او د اسرایل او امریکې چې کوم جنګ روان دی په دې عرب کنټریز چې کوم دي، ظاهر خبره ده په خپلو کې هم لکه مصروفه دي. د ایران طرف نه چې کوم حملې کېږي، بحرین، کویت، یو ای، قطر او سعودي عرب، نو دا ټول هغه ملکونه دي چې په دې کې مددګار ثابتېدی شي. اوس که موږ صرف چین ته کېنو، روس ته کېنو، ملیشیا ته کېنو، نو زما خیال نه کېږي چې په دې ملکونو به مطلب د دې خبرې به ترې ورسو داسې زیات اثر وي. صحیح ده. اخري سر تاسو نه پوښتنه چې پاکستان چې کوم اقدامات کوي، نو موږ ګورو چې د افغانستان چې سابقه لیډرشپ کوم دی د امارت اسلامي نه مخکې چې کوم واکمنو، نو هغه هم اوس د امارت اسلامي په پیور کې بیانونه ورکوي، د هغې په شا باندې ودرېږي. یعنې په افغانستان کې یو انټي پاکستان نیریټیو ډېر په تیزۍ سره بلډ کېږي، نو دا د پاکستان یو سیاسي نقصان کېږي ورسره نه دی سره؟ ګوره انډي پاکستان جذبات خو په افغانستان کې شته دي. افغانستان هغه افغانان چې کوم په افغانستان کې موجود دي، افغانستان نه بهر دي، پای کې ډېر خلک داسې شته دي چې انډي پاکستان دي، او دا ټول هغه خلک دي چې انډي طالبان هم دي. نو دا انډي پاکستان او انډي طالبان خلک اوس یو ځای شوي دي، اوس د طالبانو ملاتړ کوي، او طالبان هم په دې خوشحاله دي چې هغه خلک چې کوم به زموږ خلاف عام او زموږ چې کوم دي ترانې وایي که نه، زموږ سندرې وایي. نو ظاهره خبره ده دا دوی چې کله دا بېله په اکتوبر کې اټیک کړی و په پاکستان باندې، نو دوی ته په هغه ورځو کې هم پته ولګېده چې دا خو ډېره ښه طریقه ده چې په پاکستان اټیک وکړه، نو ټوله بیانیه به ستاسو په حق کې وي، مثلا سوشل میډیا به هم ستا په حق کې استعمالوي، ستا مخالفین به هم ستا ترانې وایي. نو اوس دوی یو ځل بیا دا وکړو، خو اوس چې کوم هغه خلک دي چې کوم جنګ نه خوښوي، کوم هغه نه خوښوي، هغوی چې دا تر کومه پورې دا مطلب د افغانستان د تنهایي ښکار وي. ټول افغانستان په یو کلاو جیل کې اوس منتقلي اگر په جیل، نو دا صورتحال کې دوی ته پکار وي چې په خپله هم وګوري چې یاره زموږ پالیسیانې چې کوم دي هغه موږ ته څومره فایده راکوي او زموږ او ولس ته څومره فایده ورکوي. دا هغه خلک چې کوم سیاسي فایدې اخلي په دې ټول صورتحال کې، هغه ډېر زیات اکثریت د هغې په یوروپ کې ناست دی، امریکا مطلب په افغانستان نه بهر ناست دی. نو هغه خلک خو په خپله صرف په دې درته کړي دي چې مطلب دا چې پاکستان خلاف خبرې وکړي، طالبانو خلاف خبرې وکړي، په خپله دې ته تیار نه وي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان خدمت وکړي، د افغانستان په تعمیرونو خپل کردار ولوبوي. دا قسم خلکو نه، دا قسم عناصر نه هم لکه مطلب ځان هوښیار ساتل پکار دي طالبانو